عمران خان ویلی دی چې د 24 نومبر احتجاج به په یو صورت کې هم نه ملتوی کیږي، په یو صورت کې به هم دا احتجاج نه کینسل کیږي. عمران خان ختمی فیصله کړې ده. الیمین ګنډاپور عمران خان سره ملاقات هم شوی دی. د مذاکراتو اجازت ترې الیمین ګنډاپور غوښتل چې د هغې جواب عمران خان یو ډېر واضح ورکړی، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل الیمین ګنډاپور او عمران خان ملاقات کې څه خبرې شوي دي هغه هم دلته تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. علیما خان هم اهم خبرې کړې دي چې په هغې باندې هم تفصیلا خبره کو. شیر افضل مروت ته پی ټی آی په اخر کې یو ډیره غټه ذمہ داری ورکړې ده. شیر افضل مروت په همیشه دا ګیله کوله چې مال د پی ټی آی د طرف څخه ذمہ داری نه ملاويږي او کچري مال ذمہ داری ملاو شو نو زه به بھرپور طریقې سره هغه ذمہ داری نباوم. نو شیر افضل مروت ته پی ټی آی یو ډیره غټه ذمہ داری ورکړې، هغه ذمہ داری د پاغه هم تفصیلا خبره کو. دینه علاوه پېښور های کورټ چې کوم د بشرا بی حواله سره یو ډیر غټ حکم جاری کړی دی. شهباز شریف یو ځل بیا پی ټی آی ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون یو ډیر اهم خبر مخه ته راغلی دی چې الیمین ګنډاپور عمران خان سره په جیل کې په اډیالا جیل کې ملاقات شوی دی او بیرستر ګوهر هم په دغه ملاقات کې موجود. هغه نه پس دا خبر راغو په میډیا باندې چې عمران خان احتجاج کینسلولو ته لپاره تیار شوی دی او الیمین ګنډاپور ته د مذاکراتو اجازه ورکړه دی. بیا هغه نه پس پی ټی آی خپل موقف پیش کو، پی ټی آی خپل وضاحت جاری کړو. عمران خان ګنډاپور ته د مذاکراتو اجازه ورکړه دی خو په یو شرط باندې. درې قسم شرطونه ولای خري، درې دلایل ولای درې مطالبات چې کوم دی عمران خان کړی دي چې دا درې مطالبات دی حکومت زمونږ اومني نو بیا مونږ خپل د پی ټی آی چې کوم 24 نومبر احتجاج دی دا مونږ منتوی کو، دا مونږ کینسل کو. هغه مطالبات داري چې ټول نه باندې چې کوم دی د عمران خان مطالبه هغه دار چې پاکستان کې د آئین او جمهوریت بالادستی وشي او 26وی آئینی ترمیم چې کوم دی کړی دی هغه د ختم کړی شي. دویم د پی ټی آی منډیټ دی پی ټی آی ته واپس ورکړل شي. دریم د پی ټی آی سیاسي لیډران او کارکونان چې کوم دا وخت په جیل کې دی هغه ته د رهایی ملو شي. دا درې مطالبات پی ټی آی وایي چې دا درې مطالبات ته حکومت زمونږ ومني نو موږ به خپل احتجاج ملتوی کوو. دې حوالې سره الیمین نصوري علیما خان د عمران خان خور ویلي دي چې کپتان جمعرات ورځ پورې وخت ورکړی دی چې جمعرات ورځ پورې دي زمونږ مذاکرات ته موږ تیار یو، زمونږ دا مطالبات ته ومني نو موږ مذاکرات کوو. هغې نه پس به احتجاج نه ملتوی کیږي او نه به کینسل کیږي، بیا به احتجاج ضرور کیږي. بل نن کچرې عمران خان ته توشاخانه کیس کې ضمانت ملو شو نو علیما خان دا هم ویل دي چې بیا به د 24 نومبر احتجاج عمران خان په خپل باندې لیډ کوي. بل شیر افضل مروت ته پی ټی آی یو ډیره اهم ذمہ داری ورکړې ده، په هغې تفصیلا خبره کو. شیر افضل مروت په بار بار د پی ټی آی نه غټه ذمہ داری غوښته. پی ټی آی شیر افضل مروت په یو کمیټۍ کې شامل کړی دی چې هغه کمیټي به اسلام آباد ته راتلونکي ټول خلک هینډل کوي. اسلام آباد ته چې څومره هم خلک احتجاج د پاره راشي ای هینډل کول، هغه لیډ کول، هغه له انسټرکشنز ورکول، دا کار به د شیر افضل مروت وي چې دی کې شپږ کسان و نور هم شیر افضل مروت سره شامل وي. د شپږو کسانو یو کمیټي جوړه شوې ده چې هغې کې شیر افضل مروت هم شامل دی. بل پېښور های کورټ د بشرا بیبي ضمانت کې هم توصیه کړې ده. پېښور های کورټ بشرا بیبي 23 دسمبر پورې د نه گرفتارولو په یو کیس کې د نو گرفتارولو حکم جاری کړی دی. بل شهباز شریف یو ځل بیا پی ټی آی ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی. پرون یو میټینګ شوی دی، یو کانفرنس شوی دی چې په هغې کې الیمین ګنډاپور سره د نورو صوبو مشران هم ناستو او ورسره شهباز شریف هم په دغه میټینګ کې چې شهباز شریف الیمین ګنډاپور ته وویل چې موږ سره مذاکرات وکړئ، خو بل طرف ته چې کومې مطالبې د پی ټی آی دي هغه هېڅ کله هم شهباز شریف نشي منلی. کچره دغه مطالبات شهباز شریف مني نو د شهباز شریف خپل حکومت ته خطر ده. نو مذاکرات چې کوم دی کیږي با خو چې دغه مطالبات ومنل شي. نو شهباز شریف یو ځل بیا د مذاکراتو دعوت ورکړی دی خو عمران خان دو ټوک الفاظو کې ویلي دي چې مونږ به هغه کس سره مذاکرات کوو چې د چا په لاس کې اختیارات دي. مونږ سیاسي پیپل پارټۍ سره یا دغه مسلم لیگ نون سره هیڅ کله هم مذاکرات نه کوو. په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.